أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سورة بقرة 202 نمبر آیات د قرآن مجید په آیاتونو کې د ټول نه اوږد آیات ته په دې کې د معاملاتو 25 قسمونه بیانېږي. علما وايي چې دا آیات د نور آیاتونو په مقابله کې ولې اوږد دی؟ نو جواب کې عالمان وايي وی ګوره په دې کې د قرض او معامله هغه بیان کړی ده او اشاره دی خبره ته ده چې قرضداري ته به صبر کې انتظار وکې دومره وخت لکه چې څومره دا آیات اوږد دی. په مقابله د نور آیاتونو کې نو تک کرانګي چاله دې نیټه ور کړی دا یا چاله نیټه ور کې نو هغه ځان له یو مسله دا خود ټول نه اوږدا او ډېر نیټه هغه قرضداري لور کوا. په دې آیات کې د معاملاتو 25 مسلې هغه بیانېږي. یو باغې کې دا چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا تداینتم بدین کلا چې تاسو معامله کې په قرض باندې الی اجل ترنیټه مسمى معلومه پوری ګورن معامله کې د قرض نو نیټه پکې ولیکا چاله دې پیسې ورکولې چاله دې سودا ورکولا او هغه نه تاسو کاله کا دا پیسې به کله واپس کې په پلاني تاریخ باندې وې دا مې در پسې ولیکو په پلاني تاریخ دی واغستو په پلاني تاریخ باندې به دور پیسې راکې نو ویل کې ښا الی اجل مسمى تر نیټه مقرره نفقتبو ولیکه تاسو هغه ولیکتب بینکم لیکلو کې پمیند استاد کې کاتب بلال لیکون کې پنسال دغه لیکل چې کې دا به لیکون کې هغه چې هغه په لیک پړ باندې پويږي نو هغه به لیکلو کې نو بلال له پنساب سره ولا يحبا کاتبون انکار باندې کې لیکون کې ان یكتبا کما علم الله چې لیکلو کې چې څنګه ورته خونه کړی د الله پاک دته الله چې ورته څنګه لیکلو چل خولې دې نو تک کرانګې دې لیکلو کې مطلب څه الله ورته اصلي لیکل خولې دې دې اصم خلق له سو کې لیکلو کې فالیکتب پس لیکلو کې ولیم للذی علی الحق دا لیکلو دا بیان بسوک کې املا بسوک وایي ګوره یو هغه کس ته چې هغه قرض ورکون کې دی دیم هغه چې هغه قرض اغستون کې دی نو بیان هغه بسوک کې قرض اغستون کې هغه به وي هو د ما طرف نور سره دا لیکلو کا نو ولیم للذی علی الحق نو املا دی وی هغه چې په باندې حق دی مان قرض دی په ناغه دی وی په پلاني تاریخ باندې د پلاني لپاره په ما باندې دومره حق دی دا به زور کوم ولیتق الله ربه او دی ریګی د الله نه چې رب ده د الله نه دی ویریږي ربه چې رب ده د ولا يبقس منه شيئا ان دې کمی کوي دا نه څه شي دو هیڅ شی باندې کمی پورا په پورا باندې بیان بلکی نه فقط بیان تام مکمل بیان پوری کا وجدا کم املا ویون کې ده پچا باندې چې قرض ده د چا حق ده وس هغه کمزور ده بیان نشي کوله یا هغه چاړه ده بیا وسو کوي چې دا هغه کم رشتہ دار دی ولی دی هغه به بیا بیان کی فین کان الذی علی الحق وکچریوی آکاس چې باغ باندې قرض ده سفیهن بیوقفته معنی کما کله نه پويږي او ضعیفا یا کمزور دی او لا یستطيع ایمل یا دا چې طاقت نشي لرلې چې بیانو کی املا نشي ویلې بیان نشي کولی نو هوا فلیوم للولیه هغه بس املا دی کوي ولیه ولی داغو نائب داغو بلال لی پین صاحب سرا دا هر چا خپل ولی دے لکه مثال د زوی پلار دے یا د کمنین د پلار زوی دے بیا د هغه زوی د پاره زوی دے بیا د هغه تر زوی یا تر دے ماما دے دا ولیان دي چې کم ولی موجود نه هغه د املا وایي بل اورا لیکل صرف نه بلکې لیکلو کې گواهان هم پکار دي نو گواهان بسو کی واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواهان انہی سے تاسو
دو گواهان من رجالکم د نارینو د تاسو نه دو سړي هغه کسان چې هغه نارینه وي هغه د گواهی دی چې الک پلانې او پلانې پکې گواه ولیکي فإن لم يكونا رجلين په معاملاتو کې چرینو دو سړي هغه موقع کې دو سړي نو فرجل و امراتان دو سړي یو سړي دو خزه دي ولیکي الک په یو مجلس کې دو زنانه دي یو سړي دي نو بس ټیک ته دا دو خزو نوم دی ولیکي ورسره د سړي نوم دی ولیکي سباله مکراشی کنه ندی بیا بیان کی نو خد خو یې کا مکلې پوښنه کوئی زنانه دا هغه بیان کی غلطی ته نه راتله ابل ورته نه خوره دا خبره دا سنو دا سیوا ابه ول ټکی خاجی واستشهدوا شهیدین من رجالکم گواہی دیو کی دو کسانو من رجالکم د نارینو د تاسو نه فإن لم يكونا رجلين یکچری نوی دو نارینو فرجل و امراتان بیا یو نارینو دو زنانه دی گواہی وکي ممن ترضونا من الشهداء دا چانا چې تاسو خو خوي د گواهان نه تاسو خو خوي نو بس اغه له سو کې گواہی دی وکي اوس په زنانو کې ان تضل ايداهما فتذكر ايداهما الاخرى دا کو چې خطا شي یو د غدوان نه نو یاد به کی ورته هغه بل زنانا فتذكر ايداهما پس یاد به کی ورته هغه یو د غدوان الاخرى بلتا وس دو زنانه دي او دو زنانو مکول د گواهی رااله راشه تاسو صاحب په مخ کې دا کور خر شوی دی تاسو په مخ کې دا معاملې شوی دا او چې شوی دا او په دې کې دم گواهی هم دا راشه څنګه خبره وا یو شورو شوی سیبا خبره داسې او داسې کو ستا خیالي نو زنانه چې خبره کې کنه سم د ویخې کې د سر نه کې سره والی نو جج بورته ټولي کې سره تمکو چې کومه غټه خبره هغه وکا نو چې بیا غین نیمګړې خبره ته علي نه بیا ګډوډيږي پوه نو چې دا خبره شروع کیندا پکې غلطی کنا بل بوله فتح ورکی دا سن دا څه خبره ده ولا يحبشوا او انکار ونکي گواهان اذا ما دعو کله چې را بلل کېږي گواهه تا ولا تسمو ان تکتموه او مستل کېږي تاسو د دینه چې تاسو لیکلو کې د دې کار دې سایرن او کبیره لګ کر دې او کوډیرا الا اجله ترنیټ خپل پوری لیکل کې کنا نو معاملې لیکا د قرض معاملې د مریض داور بن کړه دا دروازې بند کړه رڼا راځي ډیره بده لګي راوړي الله فرمایي چې تاسو کې معاملې لیکه نو هغه لیندن چې تاسو لیکه لګ دې او ډیر دې ډیر لیکل او کو لګ دې پوښ غټ لیکل او کو واړ لیکل کې ښا ولا تسمو ان تكتبوا صغيرا او كبيرا مصدر کېږي دینا چې تاسو لیکلو کې لګ وی هغه لیکل او کبیره یا ډیر وی علاجلی ترنیټه پوری ذالکم اقسط عند الله دا لیکل ندی دا ډیر د انصاف خبره ده پنځ د الله باندې واقوم للشهاده او ډیر نږدې ده او خدای یادون کې گواهی لرا وادنا الله ترتابو او ډیر نږدې ده چې تاسو به شک ونه کې و د لیکلو پیدا درته بیان کړ د لیکلو درې پیدا دي یو پیدا هغه ده چې اقوم ذالک اقسط عند الله دا خبره جن دا ډیر د انصاف ته پنځ د الله دا لیکل ندی دا ډیر د انصاف دا ډیره د انصاف خبره ده دویمه پیدا دا چې هغه سره اقوم للشهادت او ډیره نږدې ده خیادون کیتا په دې سره خبره خیادیږي سبق پسې راواله نظر په واچو الکا دا پلانې معاملې مې کړو دې کې دوره نیټه دوره پکې خبره وا دا خبره پکې وا او بلا واذنا الله ترتابو او ډیره نږدې ده چې شکونه کې تاسو نه پدې کې لیکل پکار دي اوس بعد معاملې داسې دي چې الله پلاس مثال 500 روپے والا مالا پکې یو پونه غوړی راکا او چې سکین دا غیر ال پکې بل سره راکا پوښ سبزی راکا تلکاری راکا نو باغی کې کلیکل نه کنه مکوا ها الا ان تكون تجارتا مگر دا چې سوداګری حاضرتن تدیرونها لاس بلاس چې خپل میاس کې کوي تاسو هغه لرا تدیرونها بینکم چې ورکړه راکړه کې تاسو هغه لرا بینکم خپل ما بین کې فلیس علیکم جناح بس نشته ګناه پتا اسمانه ان تکتبوها دا چې تا الله تکتبوها چې لیکلونه کې تاسو داغي وس الله پتا سو اس قسم ګناه نشتا چې کومه معاملې تاسو لاس پلاس کوي پیسې دی ور دې کړې سودا او واده غستلا اگر نه لیکې نه فلیس علیکم جناح پدې کې پتا اس باندې ګناه نشتا ها
فلیس علیکم جناح الله تكتبوها پس نشته ګناه پتا سبند دینا اذا تاسو نه لیکي واشهدوا اذا تبايعتم گواهان اونې سه تاسو کله چې تاسو غستلو خرصول کوي لین دین مو کو کنه نو اشهدوا گواهان اونې سه تاسو اذا تبايعتم کله چې تاسو غستلو خرصول کوي معاملہ کولمو چا تاجر ولګي د سروي غستو یا چا کور کندر مکا غستلا لیکل نه کول په بیا یو دوه کسان دوه لګ راشه چا غیرا شی ولی هغه به چې ولی راځه په مخ کې مونږ لګ غستلو خرصول کو زموږ د معاملې کې لکینا واشهدوا اذا تبايعتم گواهان اونې سه تاسو کله چې غستلو خرصول کوي تاسو ولا يضار كاتب ولا شهيد ضرر باندې شي رسیدلی لیکون کتا ولا شهید ان گواتا دا خبره وی مسلمه چې چا گواہی کړي دا اغلب هم ضرر نه ورکنن سبا واجبہ کار دا ده چې مدعی به بیغمه وي او گواه سره غریب بزان چې کم نن پټ پټ ساتي ولی ما گواہی کړي دا او هغه ول جواب ورکړي کې تا گواہی کړي دا موږ بدر سری حساب کتاب کو او قران سے وی ولا يضار كاتب ولا شهيد ضرر باندې شي رسیدي لیکون کتاب نه گواتا وان تفعلوا فانه فسوق بكم اي کچری دا کار تاسو وان تفعلوا او کوم دا کار اونکو فانه فسوق بكم یقینا دا ګناه دې پتا سماندي څه مطلب دې دا آیات وی کچری تاسو په احکام د شریعت باندې عمل اونکو په دې قوانین چې دا پندیش قوانین په دې باندې تاسو عمل اونکو فانه فسوق بكم یقینا دې دا کار د ګناه پتا سماندي واتقوا الله الله نو یریږي او ګناه مکوي ويعلمكم الله او تعلیم درکوي الله پاک د تاسو ته پوهه درکوي الله پاک د تاسو ته والله بكل شيء عليم الله چې دین پاره او شی باندې پوهه دی ها وان كنتم على سفر وددید نه یو بل مسله ده مسله هغه سره چې کله کله داسې وشي چې اوسړې معاملې کې پیسې نه نو الله کې بیا فرحان مقبوضه غاڼه د قبضه کړی شوی ورته کم نه هغه الکا زلر باندې خرصوم خو پتا مې اعتماد نشتا گواهان شته نه لیکون کې شته نه یا لیکون کې هم شته گواه هم شته خو لیکن د کسر پیسې نشتا او دی وینا دما پتا باندې یقین نشته مال سراک په ذمہواره کې نه دا په ذمہواره کې چې سور کی یا په ذمہواره کې چې سائل نه دې ته غاڼه وای نو غاڼه شرعاً دا روا ده خو هغه وخت کې چې د غاڼې نه پیدا نه اغستل کیږي یا د غاڼې نه پیدا په اذن د مالک باندې اغستل کیږي هغه وکیل کې مثال ساروی دې په غاڼه کې ورکو یا فصل پټې دې په غاڼه کې ورکو مالک ول اجازه ورکو الکه دما ساروی دې کوته لوش نه کې نو دا به خراب شي لوش یې یا کم نه پټې دې کو چرته به کار نه کنه خرابيږي نو د مالک په اجازه باندې د هغه استعمال کېدو خو په نومي غاڼه نه د غاڼې د پاره نه د نقصان نه د بچ کېدو د پاره نو دا ټیک ته جایز دی الله فرمایي وان کنتم على سفر کچریه تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او پیدا منکو لیکون کې نی پریحان مقبودا بس غاڼه دا مناسب قبضه کړی شوی فین امنا بعضکم بعضا کچری اعتبار کو بعض استادو نه په بعضو باندې نفل يؤدد الذي تمنا امانته بس ادا کی امانت لره هغه کسان چې امین ګرځول شوی په امانت د باندې وس ګوره یو سړی دی هغه الکه زنه غاڼه نه علم الکه ما سره لیکل مکو بس ما ستا په او باندې او دی او زما در باندې اعتماد دی چې بل در باندې اعتماد کو نو توم چې کم نه د خپل اعتماد خیال وساته هغه خبر اور پټیم باندې ادا کا وفاین امنا بعضکم کچره اعتبار کو بعض استاسنا بعضن په بعضو باندې په بعضو نورو فل يؤدد الذي بس ادا کی هغه نور کسانو او تمنا امانتو چې امانت لرا چې امین ګرځول شو دی پاغي باندې وليتق الله ربه او دې ریګ د الله نه چې پالون کېده دي ولا تکتم الشهادت ام پټه تاسو گواهی لرا ومن یکتمها او اچا چې پټ کړ گواهی فانه آثم قلب یقینا خامخ شان دادي چې ګناګار دې زړه ده والله بما تعملون علیم یقینا الله چې تاسو کوم عمل کوي پای باندې پوهه دی لله ما فی السماوات و د دې نه سلورم باب دی او دا باب د صورت تر اخره پورې د اخره نه روکو د دې صورت او پدې کې سړي یو څو خبرې دي اولنې اعاده د مقاصد اربعه د مسلې د توحید د اثبات د رسالت د جهاد فی سبیل الله او د انفاق فی سبیل الله مسله په دې آیاتونو کې بیانېږي دویمه
تعلیم د دعا هغه په دې آیاتونو کې بیانېږي. نو ګوره ورته الله وی مسله توحید لله ما فی السماوات خاص د الله لپاره آس دې چې پاسمانو کې دي و ما فی الارض او آس چې دې پزما کې بر د اسمان لاندې پزما کې اختیار د چا د الله دی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا بِكُچره کار کوي تاسو ما هر هغه سلره فی انفسکم چې دې په زړونو د تاسو کې او تخفو یا اج پټوي تاسو یحاسبکم بالله حساب کې تاسو پای باندې الله پاک. اوس یو خبر از دکا قران کې الله وی کو یو عمل لستا په ځړه کې دی یا هغه عمل تا ښکار کړی دی ویزو په در سری حساب کتاب کو حالان کې دیو انسان نه ګناه شوه دی په خلا په جبا یا په لاس باندې کړی دی یا یې درې کې کار کړی دی ګنې کې کړی الله په ول بدل ورکی بدی کړی دی الله په ول سزا ورکی. خو لیکن د قران د آیاتونو د احادیثو نه دا معلومیږي چې دیو سړی په ځړه کې ګناه دی لاخکار کړي نه دی د باغې باندې ملامت نه دی ګناه دی ګناه شته په ځړه کې ولا عمل په نه دی کړي دی ګناګار نه دی عدل کله یحاسبکم به الله حساب کوي تاسو سر باغې باندې الله پاک. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ و دا کم یو شی چې په ځړه کې پټ دی او هغه باندې الله پاک سکی حساب کی. یو کال پدې کې دا دی وی مراد دینا هغه وسوسې د شیطانانو تر مراد الله چې کوم وسوسې تاسو په زړونو کې د شیطانانو دی پای به تاسو سره حساب کتاب کو. اوس کو چیرې داسې چې بیا دا یو آیات منسوخ دی پس باندې په دې آیات باندې لا یکلف الله نفسا الا وسعها نه مکلف کې الله پاک په اعمال باندې مگر داغه د وس مطابق پوه دیم دا آیات چې دین دا منسوخ نه دی خو مراد دینا ما فی انفسکم اج دې په زړونو د تاسو کې او باغې باندې الله پاک تاسو سره حساب کتاب کی نو هغه اعمال شرکیه دي د شرک هغه خبرې دي چې په ځړه کې پرتی دي الله دې شرکی په دې خبرو باندې بدلتا الله صدر کوما سزا بدل درکوم. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مراد دینا النفاق والرياء والعصبیه مراد دینا منافقت ته ریاکاری ده یادا شان چې کم دینو غضب دی او کبر دی عجب دی او چې هغه ته مراد دي یا هغه بے صبری ده او چې هغه ته مراد دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس منا من دعا الى عصبیه او ما تعالی عصبیه بیا هغه سړیو زمونه دی نه چا چې کم دین ارده کې خاندان ټوپک کی او چې زدا سیم زما خاندان داسې زما خاندان دا خاندان جمع حمایت کی ودی اړو زمانه دینا او چې او ما تعالی عصبیه یا مرشه په داسې خبره باندې چې خپل خاندان مخکې قابل ورته سړي دوی نه ښکارې دا ودا سړی اړو زمانه دینا. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من هم بحسنه فلم يعملها كتب له حسنه چا چې پدړه کې دیونه کې د کول اراده کړی دا لانی کې کړی نه دا نو هم باغې باندې ول یونی کې ملاويږي لکه تبلیغیان رونه چوي ویني کې اراده کې هم په دل الله پاک یونی کې درکې دا د حدیث پر باندې د مسلم شریف حدیث دی چې چا پدړه کې اراده دې نه کړاله لا کړي نه دا او چې اراده دې نه کړا الله ولا اغول کې پنه کې یونی کې ول ومن هم بحسنه فعملها او چا چې کسد نه کېو کو بیا پاغه باندې عمل وکړو نو هغه کوتب له 10 الى 700 الله ولد لسنوال تر 200 پر الله پاک بدلی ورکی. بس ومن هم بسیئه چا چې قصد او اراده د بده کړی دا لیکن فلم يعملها لا بدی کړی نه دا ولم تكتب وان عملها کوتب له سیئه واحده چې تر 100 پر په دا عمل کړي نه دی او په بده باندې او په ځړه کې ګرځي را ګرځي هغه بدی یا هغه الله پاک نه دی هو کو چره دی هغه بدی او کی نه بس وی د هغه بده چې څومره لیکتري هغه ولو کی سیوا میوا ور پسې نه لیکي. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وقال رجل لابن عمر ما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم في النجوى ودا د الله د پیغمبر نه په هغه جرګه کې سوري دي چې د الله پیغمبر کول قال سمعت يقول يدنى المؤمن من ربه حتى يضع كفه عليه فيقرر بذنوبه وی الله با د قیامت پر ورځ باندې خپل بنده ځان سره رايوځي کی او دا هغه پسینه باندې به الله
د خپل شان مناسب داغه په سینه باندې لاس کیږي انسان باندې کم نه په خپل ګناهونو باندې بس شروع کی اقرار به شروع کی دا ګناه مې کړی دا ګناه مې کړی دا الله بدنه تبو حل تعرف کذا وکذا پلانې ګناه تا کړی دا ګناه دې نه دې کړی پوه فيقول عارف مرتين حتى اذا بلع به ما شاء ان يبلع قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا الله ورته د هغه ګناهونه مخامخ چې دې بداغه اظهار نه کی الله ورته پلانې ګناه تا کړی دې به اقرار وکړي او الله ما دا کړ الله به دا ګناه ما ستا پټ کړو ما چاته نه ښکار کړی وې تا ما چاته ښکار کړی پټ کړی دی نو ان اغفر لها اليوم وې دا دغه ګناه د پټوالي په وجه باندې الله دې تاسو معافي کوم پوه فیوتا حسنات او کتابه بیمینه د نیکه عمل نامه او د دې نیکه چې کوم بدله ده الله به ول په خلاص باندې ورکه ورته به چیزه نو او تخفو یحاسبکم یا چې پټوي تاسو نه حساب وکي الله پاک به پاغه سره فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء پس بخشش کوي الله پاک چا پر چواړي او عذاب ورکی چا پر چواړي والله علی کل شیء قدیر الله جل پر او شی باندې قدرتونه والده آمن الرسول اوس آیات کې صداقت د رسول آمن الرسول ایمان راوړل پیغمبر دا خورچا د پیغمبر مسلمان پیغمبر خدای مؤمن بیا د لکه د امنه مطلب څه دی جواب تصدیق کوي پیغمبر آمن الرسول نو څه دی تصدیق کوي پیغمبر یا تحمل الرساله بوج د رسالت پورته کړی دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بل مطلب آمن الرسول بالابلاغ الى امه یقین کړی دی پیغمبر په دې خبره باندې چې دا مسله رسوم امت ته په دې باندې پیغمبر ایمان دی چې دا به کوم آمن الرسول یعنی العمل بما جاء به الرسول عمل کړی دی پیغمبر په هغه سبانه چې راغلی دی پیغمبر ته دا پیغمبر ایمان دی کنه اوس بده کې د پیغمبر د ایمان د شرافت طرف ته اشاره ده او شي نو معنی دا څه وکړه تصدیق کوي پیغمبر به ما انزل الیه من ربی پټولو هغه احکامات باندې چې نازل شوی دی د تعمیر ربی له طرفه د رب دنه والمؤمنون او مؤمنان هم یقین کوي په دې خبره باندې چې پیغمبر ته سره نازل شوی دی نه حق نازل شوی دی کلن آمن بالله پیغمبر هم مؤمنان هم ټول ایمان نولې په الله باندې او ملائکته او ملائکه د الله او کتبه او کتابونو او رسولي او رسولان د الله لا نفرق بین احد من الرسل او بلتن والے جدا والے نراولی پمین دی او تن کې د پیغمبر نه پیغمبر د الله مر رسولی کې د ضمیر الله تعالی د هیڅ یو پیغمبر پمین کې الله جدا والے پیغمبر مسلمانانو جدا والے نراولی ټول دا وایي چې کل من عند الله دا ټول انبیا د الله د طرف د ټول پیغمبرانو خبره حق ده سچ ده ایمان مجمل باغی باندې ده او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په ایمان باندې ایمان تفصیلی وقالوا سمعنا واطعنا واذا مؤمنان وردومغا تابعداري کومغا غفرانك ربنا بخنه غواړو د تانا اے رب زمونغا و الیک المصير خاص دا طرف ته واپس سیدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کی الله پاک اس یو نفس دا مگر دا اغه د قدر او د طاقت مناسب لا یکلف الله نفسا ود دې آیات تعلق جميع ما ذکر من الاحکام اور په دې آیات کې د دې آیات تعلق ته ټول مسائل او هغه طرف ته کوم چې الله بیان کړی دي بانها فی وسعکم وطاعتکم هغه عمل چې ستاسو د وس مطابق د ستاسو طاقت مناسب دي نو فلا عذر لكم خلق ستاسو لپاره عذر نشته دي چې تاسو د عمل نه پرېږدئ او په دې آیات کې رد په جبریا باندې د جبریا عقیده دا ده چې الله په انسانانو باندې په زور خپل کارونه کوي او دل کې رد دی نه الله هر چاته اختیار ورکړي چې تاسو کوي نیکی دی وې کې چې نه کوي نه مې کوي ځان له بتاوان کوي نه الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف نور کې الله پاک اس یو تن ته الا وسعها مگر دا د اوس مطابق اس یو انسان باندې الله بوج نه چې الا وسعها مگر دا د اوس مطابق عالم باندې دا د علم مناسب بوج دی ولی باندې داغه د ولایت مناسب بوج دی شهید باندې داغه د شهادت مناسب بوج دی او نبی باندې داغه د نبی باندې داغه د رسالت او داغه د نبی کې دو برابر سده هغه بوج دی
لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت لها ما کسبت وی با داغه د پارا بدلا د اعمالو هغه چې کم دی عمل کړی دی تاسو خلق کم عمل کړی دی دی مؤمنانو مسلمانانو چې کوم نه کې کړی دا د هغه نه کې اجر او ثواب چې کم نه بدی د دې نه کې مناسب او ملاويږي لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت وی با داغه د پارا بدله د هغه عملونو چې کم دي کړی دي وعليها مكتسبت او پتا سو باندې دا وند تاسو د اعمال او هغه چې کم تاسو به دي کړی دا ربانا اے رب زمونږه لا تواخذنا ان نسینا منی سه مونږ لرا ان نسینا او اخطانا کویر کو مونږه یا مونږ نه خطا راشي الله کو یو کار پنه یو کار چي دي هغه زمونږ په یې ر باندې ګناه وشي یا په غلطه باندې زمونږ نوشي الله انسانانو مونږه لا تواخذنا منی سم هغه لر پای کی اے الله منی سه مونږ لرا پس کې مومنی سه ان نسینا او اخطانا کویر کو مونږه یا مونږه خطا شو ربنا ولا تحمل علينا اسرا اے الله مبارک په مونږ باندې بوج اسر ستوي الذنب الذي لا توبه فيه هغه ګناه دوی چې پای کې توبه نه بوج الله داسې ګناه زمونږ نه مکوي چې هغه کې توبه نه وي آی کې څه نه توبه نه وي تم الله داسې ګناه په موږ باندې مکوي زمونږ نه مکوي چې پای کې کفاره نه وي خوش بل معنا الله داسې ګناه په موږ باندې مکوي چې هغه کې تبخنه نه کې لکه کفر او شرک شو خوش یا مراد دینا امور شاک کا الله ګران کارونه د بوج والا کارونه دا په موږ باندې ما چوي لکه چې څنګه تا په مخکنو امتونو باندې اچولو په مخکنو امتونو باندې الله څه کړو دای خلکو په کپڑا ګندشولا صادر لمن به ګندشولا ناغو بوبو باندې نه پاکي دي بلکې هغه کټکول نه پاکي دي لوخه لا یکلف الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اے رب زمونږه منی سه مونږ لرا کویر کو مونږه یا مونږ خطا کو ربنا ولا تحمل علينا اسرا اے الله مبارک په مونږ باندې بوج ولا تحمل علينا اسرا اے الله مبارک په مونږ باندې بوج کما حملته على الذين من قبلنا لکه څنګه چې تا بار کړو پای کسانو باندې چې مکه دمنا الله په مونږ باندې بوج نه مراولي دا سه بوج د دینو د شریعت په باندې مراولې چې داغه مونږه طاقت او برداشت نشو کولی بل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به الله مبارک په باندې ما هغه احکامات ما هغه بیماره ما هغه کارونه لا طاقت لنا به چې مونږه طاقت نشو لرلې داغه د برداشت الله داس بیماره په باندې مراولې دا سمرذنا دا سم صاحب الله مراولې په باندې چې داغه برداشت مونږ نشو کولې یا داغه بوج باندې زموږ د خلینو غیر وزي یا داغه بوج باندې خلق زمونه کرک شروع کې الله دا سه بیماره په باندې دا سه تکالیف په باندې مراولې چې داغه بوج باندې مونږه د خلقو د خندنی یو سبب ګرځي وای بي امين حاجی واعف عنا اے اللہ معافیوں کے منگتا معافی صدا بے محویل معاصی اے اللہ پاکا معافیوں کے منگتا مانا زم گناہونا ختم کے وغفر لنا اللہ بخنوں کے منگتا او بخن دا چپی ستر علینا اے اللہ پنگمانی پردراوری اللہ انسانان یو عاجز یو کمزوری یو زمون نبا گناہونا شویو کی گرانا اللہ زمون پگلتے باندے منگتصر آولی پردراولی حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولما دعا بها قیل له عقیب کل کلمت قد فعلتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکلا دعا غفتلا پوښوي نو دا هر دعا کې به داوي اے الله دا میکړي ما ته داغه معافیو کې عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وَأَنَّهُ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى أُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وکل چې د الله پیغمبر بر اسمان نو تاو خېجول شو د معراج مشپ باندې وی الله د طرف نه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درې خبرې ورکړې شوې یو باغې کې صلوات الخمسه پنځه منځونه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندې فرض شو دویم دا چې دا الله پیغمبر فرمایي اوتیا خواتیم البقره مالا د سوره پاکه د سوره بقره خاتمه اگر اکړې شولا دا یو رکو یاد ښه
لله ما فی السماوات هغه تر اخره پوری دا الله پیغمبر وی مالا د سوره بقره خاتمه را کړی شوی دا چې دا بل نبی الله نو ور کړی. بل درېم خبره ده واغفر لمن لا یشرک بالله من امته شیئا. د دې خبره اختیار د دې خبره بشارت الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تور کړو. هغه سوا دا خبره وکنا چې ستا امت کې الله معافي کړي دا، ستا امت الله معافي کړي دا هغه امت چې مشرک نه دی. الله دې مشرکان نه کړي. الله کو زمونږ نه بعد نم ګلا شوی دی الله دې راته داغه سو کی معافي دو کی. نو دلته کې موږ د خپل معافي د طلب کولو د الله نه سوال کو سوایو واعف عنا اے الله معافیو کې مونږ واغفر لنا او عفو کې مونږ ورحمنا الله رحم کې پونږ باندې الله پونږ باندې سو کې مهرباني را باندې وکي. یا حدیث کې را دي نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انزل اللہ آیتین. نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ دو آیاتن را نازل کړي دي. اولها آمن الرسول فاغي آیاتونه کې یو آیات چې دین هغه د آمن الرسول والا آیات ته یعنی دا رکوع دا دغه رکوع چې دا من کنوز الجنه كتبها الرحمن بيده قبل ان يخلق الخلق ب2000 سنه. ور طالب ور وای چې دغه رکوع الله په خپل لاس باندې لیکلی و. دا امن الرسول والا رکوع نه ده وی دا رکوع الله په خپل لاس باندې لیکلی و. دغه رکوع تا من کنوز الجنه د جنت د خزانو نو ورته یو خزانه ویل کیږي زکه چې كتبها الرحمن بيدي دا رحمان بادشاہ لیکلی په خپل لاس باندې کلا قبل ان يخلق الخلق ب1000 سنه. د انسانانو د پیدایښت نه 2000 کال مخکې انسانان پیدا لا نو 2000 کال مخکې الله پاک چې کوم امن الرسول والا رکوع دالی کلی و. وسوای دا غی په بارکه ومن قرأها بعد العشاء اجزاءته عن قيام الليل. وی چې چا د ما خام د مانځنه رستو په تیار کې امن الرسول والا رکوع ویلا نو الله به اغله د قیام الليل برابر اجر او ثواب ورکړي. دا ویل پکاري دا ویل پکاري چې څوک دا آیاتونه وایي او بل وره ابر روز میو کتاب کتو پیدا به تاسو هم کله کله ضرورت راشي کنه او تاسو غناسم په دې مطلب باندې چې موږ سجده کو پوښي نو ګوره چې چا د سيقول السفهاء من الناس پوښي سيقول نه شروع وکړه او راتو ویلې کنه دا یو رکو یې ویلا بیا ور پسې دا بل رکو ویلا بیا ور پسې دا بل رکو ویلا تقریبا پوره کوی بیا دا د چې دا کوم رکو دا ان فی الهکم اله واحد دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بالبحر بما ينفع الناس. دغه رکوع ویلا وظیفه درته خیم کنه یارا ها دا وی خدا یو آیات نه دا ان فی خلق السماوات والارض دغه نه شروع کړه هغه چې کوم نه لآیات لقوم یعقلون پوری دا یو آیات یو سلوي پیره کوي یو سلوي د سوره د سيقول السفهاء من الناس نے شروع وکړه تر امن الرسول دا الهکم اله واحد باندې رکوع پورا شولا تر دغه پور یو پیره وي بیا پس ان فی خلق السماوات والارض دغه آیات یو سلوي پیره وي. نو چې څوک په دې باندې مداومت وکي ابداد و ابته نو کو په دې باندې ارزمره ډېر کرازي الله بد دې کر د ختمېدو تنظیم وکي. آپ کو چرے دی بیماری اور سوال پہ ہو کی اللہ بولے کم نے نسو کی بیماری بولا ختم کی شفا بولا ور کی انورم پکې بلا پیدا ویلی دي ها نو سیوی کو چرے سوک دا چې کم نه لله ما فی السماوات وعلى رکوع وی او د ماسختن مانده نه رسته وی الله تعالی په اجر او ثواب قیام الليل برابر ور کی. یو بل حدیث کې را دي ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي وی دا الله پیغمبر فرمایلو انه قال اوتیتو خواتیم البقره دا الله پیغمبر فرمایلو چې مالا د سوره بقره هغه خاتمه والا سورت هغه خاتمه والا رکوع اگر نازل کړو دا داس وکنا چې من کندن تحت العرش دا آیاتنا دا د خزانه هغه خزانه چې د عرش نه لاندې دا ولم یؤتهن نبی قبل الله دک آیاتنا اس یو نبی تا مکه زمانوی نه دی ورکړ دا خزانه د عرش د لاندې.
یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بین رسول الله صلی الله علیه وسلم وعنده جبريل اذا سمع نقيضا فوق فرفع جبريل بصره الى السماء. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ د الله د پیغمبر سره وو ای تک دوران کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره جبرائیل امین ملائکه مو وس आवाज اوریدو نو دا هغه आवाज په باندې جبرائیل امین ملائکه براو کته بیا وی فقال هذا باب قد فتح ما فتح قبل یو ډیر وخت आवाज اوریدو جبرائیل امین ملائکه پر اسمان طرف ته وکړه چې وې کتل بیا د الله پیغمبر طرف ته توجه شروع کړو سیبا خبره وی درته کوم ودا د اسمان دروازه کولاو شوله وی چې مخکې د دینه دا دروازه چرې هم نو کولاو شو دا وس کولاو شو او دا د هغه د کولاوي دو आवाज او فنزل منهم ملک دا هغه نه ملائک را کوشو نه فاتن نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه ملائک را د الله پیغمبر ته ورته وی ابشر بنورین اے د الله پیغمبر په دوه رڼاګانو د تاسو مبارک بادي دی په دوه رڼاګانو د تاسو مبارک بادي وی قد اوتیتهما ولم یؤتهما نبی قط دا وی تعالی درکړی شوی دی اس یو نبی ته ستانه مخکې دانه دی ورکړی شوی یو په هغه کې نور د سوره فاتحه او دویم په هغه کې خواتیم البقره د سوره بقره خاتمه وا لن تقرأ حرفا منها الا اوتیته وی فرمایل جبرائیل امین ملائکه سیب وردا خبره وی د دې سوره بقره د خاتمه یو حرف کوم څوک وایي په دې نیت باندې چې د سوره بقره خاتمه وایي چې څوک ولې یو حرف کوم وایي وی د ای حرف ولهم الله پاک سور کی اجر او ثواب ورکړي بدل ورکړي واغفر لنا ورحمنا الله فو کې مونږ ته بخنو کې مونږ ته انت مولانا دې مددگار زمونږه الله ته زموږ معاون انت مولانا انت ناصرنا دې ناصر زمونږه دې معنا انت مولانا انت المحب اے الله ته محب او ته محبوب یې ته سردار کوشکر دا مولانا انت مولانا تے معاون او مددگار زمونگا فانصرنا علی القوم الکافرین امدادو کے تا اللہ پاک زمونگا ومقابلہ دو قوم دا کافرانو کے اللہ زمونگ امدادو کے دا کافر مخامق مونگ اولاریو نمونگ لغلبا و فتح راکی داو سور بقرہ چی سر دورا سیدلا پسلویخ تروکو باندی دا دی صورت امتیازاتو گن دی کوئی صحبت نہ بیان کو یو داغین دا چې دا صورت ممتاز ده به ذکر قوانین الاربع بده کې تذکرو شو د سلور قوانینو کما مسله توحید پکې په تفصیل سره بیا مسله د رسالت بیا مسله د جهاد او بیا اور پسې کوم نه مسله د انفاق فی سبیل الله دا په تفصیل سره بیان شو بل دا صورت ممتاز ده به دفع شبهات الوارده علی الرساله پدې کې سباد اعتراضونو په نبی پاک صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې کړو دا هغه په تفصیل سره جوابونه ملاو شو کله هغه رسالت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په پیغمبرای باندې هغه دا مونږ ته پیغمبر نه منو ځکه چې ته جبرائیل امین تذکرہ کې مونږ ته پیغمبر نه منو ځکه چې ته سليمان علیه السلام منی مونږ ته پیغمبر نه منو ځکه چې کوم نه کله یو خبره کې کله بل کې مونږ ته پیغمبر نه منو ځکه چې کله ته یو طرف ته مخ کې کله بل طرف ته مخ کې پوه دا ټول تفصیل سره جواب شوی بل دا صورت ممتاز ده به ذکر الانعامات علی بنی اسرائیل پدې کې انعامات شیو په بنی اسرائیل باندې تذکرو شولا الله وی په بنی اسرائیل باندې انعامات کړو سینامو د قتل معافی مو ورته وکړه کتاب مو ولا ورکو تدلیل العمامه د وریو د سورې مې په وکړو دا دریاب نه مو پورې وباسل فرعون مو ولا غرق کړو خپل مودي ته نجات ورکو عفو عن القتل دمو د وجل نه بچ کړل دا ټول انعامات د هغه تذکرہ پدې کې وشوله چې په نورو سوراتونو کې دومره په تفصیل سره نه شوی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم سوره آل عمران پس د سوره انفال نه او مخکې د سوره احزاب نه نازل شوی سورت دی سوره انفال په ترتیب د قران کې 3 نمبر سورت دی او په ترتیب د نزول کې یو کم 9 نمبر سورت دی یعنی یو لسکم سلام نمبر سورت دی 89 چې ورته مونږ وایو یو 79 دی یو 89 8 9 89 نو 89 نمبر سورت دی د دې سورت د مخ کې سره ربط او مناسبت ربط هغه دی
چې په سوره بقره کې مسله د توحید په دلایل عقلیو سره بیان شوه. اوس په دې صورت کې په مسله د توحید خو بعض اعتراضونه په توحید باندې شوي دي، د هغې جوابونه وبکې کېږي. هغه اعتراضونه چا کړي دي؟ نصاراو کړي دي. بل په سوره بقره کې مسله توحید دا په دلایل عقلیو باندې ثابت دي. اوس په دې صورت کې با اثبات د مسلې د توحید په دریو قسمه دلایل باندې، هم په دلایل عقلیو، هم په نقلیو، او هم په دلایل وحیو باندې ثابت دي. درېمه مسله په مخکنی صورت کې سوره بقره کې قوانین د جهاد بیانېدل انفرادن ځان لا، نو په دې صورت کې ذکر د قوانینو لتاسیس الجماعه د تنظیم د جوړولو لپاره قوانین به بیانېږي. پوه شئ. پنځمه خبره، پنځم ربط په سوره بقره کې ذکر د مضامین اربعه وو، نو اوس په دې صورت کې ولې کمنو بیان به طریق اخره هم د دک سلور مضامینو تذکرہ ده پکې او په یو بل طریقې سره. په سوره بقره کې ارادو پای فریق ثانی باندې پای دوه مډله او دوه مډله سوا موضوع علیهم وا، نو په دې صورت کې بیان دی او وضاحت دی د غدرې مډلې کومه ډله ده چې کوم په سوره فاتحه کې بیان شوی او په ضالین سره او چې د گمراهانو ډله د نسوارو ډله. ربط اسمی هغه داسې دی ایاک نعبد ولا نعبد البقره، الله ستا عبادت پکو د غوا بندگی بنکو کما عبادت الیهود، لکه چې څنګه يهوديانو د غوا بندگی کوله، ولا نعبد آل عمران کما عبادت النصارى، او نه به مونږه عبادت کو د آل عمران د بیبي مریم عبادت کوم نه کو، د عیسی علیه السلام عبادت پنه کو، د عزیر علیه السلام عبادت پنه کو، لکه چې څنګه داغي بندگی کړي دا عیسایانو. دعوه دې صورت د دې صورت دعوه ده اثبات مقاصد الاربعه، د سلور مقصدی خبرو ثبوت ته، مسله د توحید، مسله د رسالت، جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله، دا بیانې کی بار بار او په دې باندې بدلایل بیانې کی. خلاصه دې صورت، دا صورت تقسیم ده سلور حصو ته. اولنې حصہ هغه د 3 آیاتونو پورې، د اولنی آیات نواله تر 3 آیاتو پورې، په دې کې 3 بابونه دي. اولنې باب د 18 نمبر آیات پورې، د 18 آیاتونو خلاصہ نچوړ هغه وسوایو. اولنی آیات کې الله لا اله الا هو سره دعوت توحید دا سره د دلایلنا نزل عليك الكتاب بالحق، دا به دلیل دی. ها دویمه خبره دلایل په 3 قسمه دي، دلایل عقلیه، نقلیه، وحیه، دا په بیانې. بیا دویمه دیو اعتراض جواب دی چې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې شوی دی، خو په پیغمبر باندې شوی دی د الله په توحید، هغه دا دی چې بان عیسی ابن الله، چې عیسی علیه السلام خدای الله زوی دی، ته ولې نه مانی؟ او شي کو چرتا منو چې او دې د الله زوی دی، موږ ته پیغمبر منلې، ته نه مانی ځکه موږ ته پیغمبر نه منو. دا دې جواب وکړي چې دا د متشابهات نه دي. درېمه خبره تعلیم الدعاء للتثبت، د ثابت قدمه د پاره به دعاګانې غواړي، علم باندې فخرونه کې، غرورونه کې، او په خپل کمال او په خپل فضل باندې په خپل مرتبه باندې ګور غاوره نشي، چې سکه د الله نو په سوال کې دعاګانې په غواړي، الله په نیکر ال ثابت قدمی نصیب کې. درېما تزهید من الدنیا بذکر آل فرعون و عامه المشرکین، خلق د دنیا نه يروي، الکه ځان بچ کې دنیا نه، د عیش او د عشرت نه ځان بچ کا، پوښي او کو نه بچ کې نو ګورستانه مخ کې فرعونیان تیر شوی دي، ستانه مخ کې مشرکان تیر شوی دي، الله باغی باندې عذابونه راوستل، ګوره تب هم د الله په ګرفت کې او عذاب کې به راشي. پنځمه خبره حقارت الدنیا، د دنیا سپکواله بیانې، الکه دنیا ګوره سپکه ده، په دنیا باندې ګوره امختنه شي. بیا البشارت والاوصاف الحسنه للخواص، بشارت ته او خصفت ته د پاره د خاصو. د دې صورت ګڼ نمونه دي، عالمان وای کثرت الاسماء تدل على عظمتها وشرافتها، دیو شی دین نمونه دا د هغه په عظمت او په شرافت باندې دلیل دی. نیونم د دې سورۃ الاستعفار، د دې سورۃ بل نوم دی آل عمران، د دې سورۃ بل نوم دی
سورۃ المعینه د دې سورۃ بل نوم دی سورۃ الامان الحیات د ماران نه د امن سورۃ دی او سوره معینه ورته دی وجنوي لانه يعين عند المناظره تعالی سوره ال عمران درسي په معنا او په تفسیر باندې بس مناظره ته جوړي استاد دشمن مقابل تا سره کینی پروا په مساتا دې سورۃ ته سوره مجادله وایي دې سورۃ ته سوره کنز وایي لانه کنز الفقراء دا د غریبانو خزانه ده غریبانان دا شروع کی نو چې د دې سورۃ تلاوت بار بار کی په لګو روزو کې به الله پاک مالدار کی دې سورۃ ته سوره طیبه وایي پاک سورۃ ته پاکي خبرې پکې شي د دې سورۃ د نزول وجه دا سورۃ ولې نازل شوه ده نو سبب النزول سبب د نزول یا واقعیا د نزول د دې سورۃ هغه ده د احد په جنگ کې مسلمانان ته عارضی شکست ملاو شو شکست ورته چې ملاو شو نو د دشمن لکه اوچته شو دشمن په سور کې شو نو يهودون په سور کې شو عیسایانو په سور کې شو الکه مسلمانانو جنگ به لیدل پوښتنه نو د نجران په خار کې څو کسان پاتې کېدل عیسایانو او دا نجران چې دی نو دا یو قریبي د ریاض د خار سره نږدې دا یو کلی دی دا الکه سکسان عیسایان اغیرا روان چلو موږ زو مدینه ته موږ دې سړي سره مناظره کو نبی عليه الصلاه والسلام یادو او دا شپېته کسان دا شپېته عیسایان را روان شو د دې مشر جو ناغه عبد المسیح وو عبد المسیح د دې شپېتو کسانو مشر د دې عبد المسیح په نگرانۍ کې شپېته کسان مناظره لرا روان او د دې عالم جو مناظر داغه نوم ابو الحارث دا شپېته کسانو پوښي دیراله نبی عليه الصلاه والسلام چرالو پته زموږ تاسو سره اراده د مناظره ما سره مناظره کوي او یې مناظره په څه باندې کوي وسه زموږ ستاپ توحید باندې اعتراضونه دي او زموږ ستاپ رسالت باندې اعتراضونه الکه دا څنګه خبره ده وی وایرا پوښي یا اعتراض هغه داو بأن في الانجيل عيسى ابن الله انجیل کې لیکلي دي چې عیسی ابن الله دی عیسی د الله زوی دی ٹھیک شو او ته د عیسی علیه السلام د ابن انکار دا تعالی څنګه پیغمبر پوښ دیم اعتراض ولد عند زکریا بدون الموسم و الله زکریا علیه السلام له بے موسم بچي ورکړو یحیی علیه السلام ول ورکړو کنه ګډاو رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ابوي الله ما مبرک دی یوازې د بهترین وارث ورکون کې مال بچي راکې وی اغله چې بغیر د موسمه بچي ورکونه د دین معلومی کی دا چې عیسی علیه زکریا علیه السلام له الله سے اختیارات ورکړو او چې ایته د اختیاراتو انکار کې درې مې اعتراض د دې داو چې ګورا بیبي مریم چې واړه وا یاتیها الثمرات بدون الموسم اغیر او به موسم میوه راتلې د ګرمه هغه په سرځه کې د سرځه هغه په ګرمه کې هم میوه بول راتلې او تاسو ته نو زکریا علیه السلام کړو کنه ان لک هذا نایس ویلو هو من عند الله سچې دي د الله د طرف نه دي ودا دې چې دا به موسم میوه راتلې کنه ودا اسنه راتلې ودا په خپل باندې الله یا په دې کې صفت الله موجود ده او ته دې د خدای ته انکار کې اتلا څنګه پیغمبر دا یو اعتراض بل اعتراض دې هغه داو چې ګورا عیسی علیه السلام الله دی او دغه الله امانه وکانه یحیی الاموات دې هم مړي ژوند دي چې کوم خلق مړي ژوند دي کوله بس هغه الله دی کنه نو د دې معلومی کی دا چې انهم کانوا متصرفین فی الامور دا چې کوم دین په کارونو کې متصرف دي دا اعتراضونه د الله په توحید باندې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې یو دا اعتراض موږ ته پیغمبر نه منو ولې ما پیغمبر نه منه وی زکه چې اوسالنا بان اعبدونی وتنکروا وی موږ ته عیسی علیه السلام وصیت کړی دی چې زما عبادت وکوي او ته د عیسی علیه السلام د بندګۍ نه انکار کې اتلا څنګه پیغمبر موږ ته پیغمبر نه منو دویم اعتراض دې په پیغمبر باندې تاو وان لحوم الابل كان حراما في دين الانبياء وتاكل وغخذ اخچدا ودا په انبیاء باندې حرام وا او دې خوري دې چې ته حرام غوخه خوري ته پیغمبر نه کړه
ته د او خوغه خوري دا تلا څنګه پیغمبر د دې جوابونه وګوره کیږي خټول جوابونه را روان بل د دې او بل اعتراض د پیغمبر پر رسالت اتلا څنګه پیغمبري وره وی وان قبلتنا کان قبل قبلتکم وی تو خانه کعبه طرف ته مسکی حالان کې استاد قبله نه مخ کې کم نه نو صدا بیت المقدس ته داغه جواب هم شي چې نه دروغ وای ان اول بیت وعزی علی الناس للذي ببکه مبارکا الله چې اولنی کور د بندګۍ د پاره مقرر کړل اما کده نه کې بیت المقدس ته دا دروغ وای ها سلورم اعتراض هغه داو وی لو کنتم علی الحق لما هزمتم فی الاحد ګور دا دشمن نه دی دشمن دشمنی ښا دشمن چې در باندې گزار کی کنه نو دړه په سوکه بدی وخی نو ورته وی بل اعتراض داو وی لو کنتم علی الحق لما هزمتم کو چرته په حق وی کنه وی ته شکست خورده کې دینا دا ته شکست نه مار نه را رسیدو وی دا چې په اوحد کې تا جنگ بیللې دی معلومه دی نه دا چې ته پیغمبر نه ته په حق باندې وښه نو الله د عیسایانو پرد کې 60 آیتا مره واحده شپږ آیاتونه په یو ځای باندې را نازل کړل راشي تاسو ما سره مناظره وکړي چې تاسو په حق کې ګرځ په حق باندې بل وره په دې صورت کې رد دی د عیسایانو په بعد اصول باندې باغ اصول کې یو هغه دا چې ان الله لم يبعث محمدا الى جميع الدنيا بل للعرب خاصه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یادو نبی آخر الزمان یادو وی دی الله د ټولي دنیا د پاره نبی نه درالي کړي دی عیسایانو کوي وی دی او صرف د عربو د پاره دی دا هغه په جواب کې الله سویل چې نه تاسو خبر غلط الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول دنیا د پاره را لګل و ما ارسلناک الا کافتا للناس نه لګلم ته مگر د ټول انسانیت د پاره تم لګل په سورہ سبا کې ویل بلا دی عیسایانو به وکنه و ان الله مدح النصرانیه فی کتبه المنزله فلا نسخ له ولا والا يلزم التكذيب فی قوله تعالی دی به وکنه چې الله د نسوارو په مدح کې د قران په مختلفو ځایونو کې آیاتونه نازل کړی دي مستقل کتابونه پر نازل کړی دي خوښه داغه په جواب کې الله ج آیات رو لګو وی ان النصرانیت کان ممدوحه لاهل زمانی بالکل صحیح خبره ده چې عیسایان د مدح قابلو هوسنا خپل زمانه کې خوښ داغه جواب بکیږي ان الدين عند الله الاسلام دا الله په نسبت دي غوړه په دینونو کې هغه دین اسلام دی نه کې دین يهوديت او نه کې دین عیسایت درېمه خبره د دې هغه داوا چې ان الرسل الماضیه د تیر شوی زمانه چې کم پیغمبرانو او د مخکنه زمانه کتابونه وکلهم یشهدون بصحت دین مسیح دی بداسوي وګوره مخکنه کتابونه مخکنو پیغمبرانو ټول د حضرت عیسی علیه السلام د دین په صحیحوالي باندې سکړه د کلام کړي چې دا صحیح دی او دا مکمل دین دی او دین نصرانیت چې دی وې منسوخ نه دی دای په جواب کې قران کې الله سوای وی ان هذا المدح كانت قبل نزول القرآن بالکل سیدا د مخکنو انبیاء مخکنو کتابونو د حضرت عیسی علیه السلام مدح کړی دا د دین عیسایت مدح شوی دا او وسنا پدې کتاب کې نه پدې کتاب کې د نبی آخر الزمان مدح شوی دا او د قران مدح شوی دا ها الک قران کې الله و اذ اخذ الله میثاق بنی اسرائیل د سوره ال عمران یو اتیا نمبر آیات ته چې الله انبیاء سره لوس کړي دي په دې خبره باندې او چې رستال په موجودګۍ کې پیغمبر راشي نو لا تؤمنون به ولا تنصرنه تاسو به د پیغمبر په دین باندې په اسلام په ایمان په دین باندې به تاسو ایمان نه وړي او د دې پیغمبر به تاسو کوي تعاون ور سره کوي ملګرتیا ور سره کوي سلورمه خبره و دي مسله تسلیث وا مسله تسلیث وثابت عقلا ونقلا ودا دریو خبره ودا عقل منی او نقل منی دریو څنګه خبره وا هغه دا خبره وا ان الله تعالی ثلاثه الله د دریم د دریونه یو عیسی علیه السلام الله دریم بیبي مریم الله دریم الله هو په سما هغه چې پاسمان نو کړي ودا عقیده د تسلیث ودا به معنی او دا بان الله قال لعیسی ابن الله الله خپل عیسی علیه السلام ته ویل چې ابن الله چې ته د الله زوی پای خبره باندې رد شوی دی
سوي انها دس من البغات دا خبره غلطه ده دا د غلطو خلکو چې کوم نه په کتابونو کې ورننه باسل شي خبره ده د دې د دین سره هیڅ قسم نسبت او تعلق نشته ده ولو سلم زټیکتا ابن دلمنم چې په کتاب کې شتا منه مېدلا خو کو ابن ارزه کې په معنا د زوی سره نه راځي ابن په معنا د محبوب سره راځي نو ولو سلم فهي من المتشابهات وی کو چره دل دا مون امنو چې ابن دې په قران کې په کتاب کې دا د متشابهات نه دي او دل کې د ابن نه مراد محبوب دی نه کې ابن نه مراد زوی دی الله زوی نشته د الله محبوب دی پنځمه خبره دی به وکنه وی نحن الموحدون خاصه ټول دنیا او موجودګي کې بس صرف موږ موحدین یو نور نشته فلا نترک دیننا وی زموږ د دین چې کوم نه دا مفرق دی دا غي په جواب کې الله سوی انکم مشرکون بقولکم التسلیث تاسو مشرکان ځکه چې تاسو عقیده چې دا غره تسلیث تا چې تاسو خدایان درې منه والتوحید هي شهادت بوحدانیت الله تعالی او مسله توحید هغه دا چې الله به یو مانی الله به سکه یو به مانی ها څلورمه خبره دي شپږمه خبره هغه دي اداوا چې ان عیسی علیه السلام کان فی الاصل الها عیسی علیه السلام خو الہ و دی به دي عیسایان به نو داغي په جواب کې چې نه انه کان من بطن مریم بنت عمران ګور دی الہ نه دی الہ هغه ذات چې لم یلد ولم یولد نه پیدا وی ان ته نسوک پیدای عیسی علیه السلام ته څنګه الله مانی دغه کوم نه د بیبي مریم د خېټه نه پیدا دي خپل هغه وای فلما وضعتها قالت کلا چې اوزېګو دی بیبي مریم څوک اوزېګو دا عیسی علیه السلام چې وېزېګو نو دې سوي یا لیتنی ہے افسوس چې د وفات وي زما تذکرہ نه کېدله ہے افسوس چې داړو ژوند دی نه وي خوش الله ورته سوي دبره وننا میوه دان لروسنده لاندې چې کومه وبدي داسکا په وکر عینا ابدې کوکا په ماشوم باندې خپل سترګې ځان نه یخي او زه کور غاړه روانه شه کو خلک درته وایي چې دا د کم نه ان لک هاذا دا ماشوم دا د کم نه بیبي مریم ته چې کم نه د بیت المقدس په کمره کې پاتې کېدلې ته وعده نه دا د کم نه دی او شي خلک ورته ویلو کنه یا او هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا درې خبرې کړې ښه ګوره غلطي یو کس کی او په خاندان کې په درې قسم خلک شرمي څوک یو ورته یا اخت هارون اے د هارون خورې نور ورولي ولې یاد کړل ما كان ابوك امرأ سوء ندې پلا دستانا کارا نو پلا ورولي ولې یاد کړل وما كانت امك بغيا نو ورولي ولې یاد کړل نه د پلار روان دی نه د مور کنجره وا نو دا کوکا د کم نه راغې پوښ نو قران ورته سي فاشارت الی اې د جواب نکوم زه جواب نکوم جواب به د ماشوم کی چې الله پیدا کړی دی به خپل ځان جواب وکړي فلن اکلم اليوم انسیا زه په انسانانو کې نن ورځ کی چا سره خبرې نه کومه ته بس کې موږ له جواب څنګه راکې نو فاشارت الی کوکا طرف ته اشاره کړی خپل جواب نا شروع شو وإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا زد الله بندے مال الله کتاب راکی ز الله مبارک ګرځولم ماته به حکم کی چې زب منځ او دس پکوم وبرم بوالدتي او لم يجعلني جبارا شقيا زب د مور قدر وکوم ز الله چې کم نه سرکشا نه پیدا کړ خپل جواب یو خلکو چې دا وریدل پس دبانه پریوتل دا الله شکر ادا کوي یا الله ماشوم هغه يتکلم خبرې کی نو دا د هغه اعتراضونه دي او د هغه جوابونه اختصار سره موږ وکړو تفصیل سره به جواب اوبه پدې دی الله سوی الله الف لام میم الله په دې په معنا د الفاظ باندې د الف لام میم کله معنی موږ کړې په سوره بقره کې خوشي یو الف په معنا د الله سره لام په معنا د جبرائیل امین ملائکه سره او د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم او اشاره سند تا معنی څه یعنی الله نازل کړ دې د قران لرا بذریعہ د جبرائیل امین محمد صلی الله علیه وسلم تا د قران د سند طرف ته اشاره شوه بل انا الله عالم و ارى د الف نه مراد انا د لام نه مراد الله د میم نه مراد عالم و ارى نو معنی دا انا الله عالم و ارى من العرش الى الثرى ز الله يم چې د عرش نه خبرم
د پر د عرش نه واره ته لاندې تر آیلوندې خټه پورې دا د الله علم دی کنه دا یو شین خبر. اوس مسله توحید الله لا اله الا هو الله نشته دی بل لایق دی عبادت ما سوا دا غنا الحي القيوم اغه الله چې دین الحي اغه ژوند دی یعنی من کان حیا بحیات الابدی حی کم ذات ته وي اغه ذات حی ویل کېږي چې اغه همیشه ژوند دی وي پوښ کړه اغه همیشه ژوند دی. حضرت عیسی علیہ السلام کې اعلان دی زکه چې باغ کې صفت حی نشته دی الله همیشه ژوند دی او عیسی علیہ السلام اغه نو الله وو عیسی علیہ السلام نو او الله وو عیسی علیہ السلام پیدا شو وس نشته کم نه کړي پر اسمان نو کړي عیسی علیہ السلام به الله د دنیا تر علی کې په قرب قیامت کې دجال سره وجنګ کې خنزیر به وجنی صلیب په ماتي بیا به هغه سلويخ کال عمر به تیری په دې امت کې به حیثیت امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا به وفات کی. نو د الله صفات څه ده هو الحي هغه ژوند دی ذات دی. عیسی علیہ السلام ژوند دی نه دی نه اعلان شو. القیوم الله هغه ذات چې هغه نظام لره چلولو والا دی او عیسی علیہ السلام چې هغه نظام چلولو والا نه دی. القیوم یعنی المدبر لكل شیء على كل شیء كل حين الله چې دین مدبر ذات دی نظام لره چلولو والا دی نو د هر یو شی نظام چلی نو هر ځای کې نظام چلی پوه شئ د الله چې دین هر ځای کې نظام چلی د هر یو شی نظام چلی هر ټیم یې چلی. عیسی علیہ السلام چې وونه نظام یې چلو خو د خدای توب نه د انسانیت چې کوم نظام او د قران صفات د الله پیغمبر وره وی نزل علیک الكتاب بالحق نازل کړي شه دې پتا باندې نازل کړي دې الله پاک پتا باندې الکتاب بالحق کتاب لرا بالحق د حق د پاره د قران د نزول مقصد وی الله کتاب را لګل دې بالحق لاثبات الحق د حق د کار کول د پاره الله کتاب را لګل لاظهار الحق د حق د کار کول د پاره دې معنا الله کتاب را لګل بالحق پر اشتیا باندې بل معنا الله کتاب را لګل چې حق کتاب دې حق کتاب دې سچ کتاب دې داسې کتاب دی چې مصدق لما بین یدیه تصدیق کوونکی دا کتابونو چې و مخکې د دینا تورات داسې کتاب قرآن داسې کتاب چې د تورات هم تصدیق کړي د انجیل هم تصدیق کړي د زبور هم تصدیق کړي نو د صحیفو هم تصدیق کړي وانزل التوراۃ والانجیل اور لګلو الله پاک تورات لرا حضرت موسی علیہ السلام ته را لګلو نو والانجیل انجیل را لګلو حضرت عیسی علیہ السلام ته را لګلو نو زبور را لګلو حضرت داؤد علیہ السلام ته را لګلو من قبل هدى للناس مکه د نزول د قران نا ځان په کومه الله وی وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس را لګلو الله پاک تورات او انجیل لرا مکه د نزول د قران نا هدى للناس هدایت د پاره د خلکو قران نازل نو د تورات په موجودګۍ کې تورات د هدایت کتابو د انجیل په موجودګۍ کې انجیل د خلکو د پاره سو د هدایت کتابو تورات او انجیل منسوخ ځکه چې قران د هدایت کتاب دی د امت الله قران را لګو د دې امت ته د قران دراتلو په باندې مخکنی کتابونو ټول شو منسوخ موږ به تورات او انجیل په مانو څنګه به مانو بالکل حق او سچ کتابونو الله د طرف نه نازل شو دا د الله طرف نو تورات هم الله را لګلو عیسی يهوديان ته انجیل هم الله را لګلو عیسایان ته وس باغی باندې زموږ تفصیلی ایمان نشته دی کو یو تبلیغیان رو راشي هغه چې کمنه مقبره ته لاړ شي او وای کنه چې یار موږ چې کمنه د مور په جنازه یا د پلار په قبر باندې چې کمنه جنازه کو او دلیل په د عیسی علیہ السلام نه دا نشته ده ولی نشته ځکه نشته چې دین محمدی کې مسائل موجود دي کنه چې دا څنګه حالت راشي په موږ باندې وسکو اوس کې سره دا وي چې عیسی علیہ السلام نو چراغ ناغه مور پاتې هوا نو چراغ نه بیا د مور په قبر باندې جنازه دا پکې نشته ښا خاجي نه الله فرمایي من قبل هدى للناس من قبل هدى للناس مکه د نزول قرآن نا هدى للناس هدایت د پاره د خلکو اندل فرقان الله نازل کړو دا قرآن الله نازل کړو دا قرآن الفرقان فرق را وستون کې په مابین د حق او د باطل کې نو دا د قرآن تفسیر شوخه مکه سویلو الله نزل عليك الكتاب نو دا نزل عليك الكتاب تفسیر هغه څه دی انزل الفرقان الله ما درته کتاب را نازل کو
داسې کتاب چې حق او د باطل ترمنځ فرق راولي د حلال او د حرام ترمنځ فرق راولي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کوي پس باندې بیاات الله آیاتونو د الله باندې لهم عذاب شدید وی بداغه پر عذابونه سخت والله عزیز ذو انتقام الله چې دین زور ورته خاوند بدله اغستلو والده ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا الله چې لا يخفى عليه شيء في الارض نه پټي کی دا غنس شي في الارض ولا في السماء نه په مکان په اسمان کې الله هغه ذات ته کنه چې دا غن اشیاء د پټې دوه نه دي او عیسی علیه السلام هغه هستی دا هغه شخصیتو چې لوی مقام الله ورکړو ولیکن صفت نبی پکې او صفت الہ پکې نو الہ نو ښا نسوي الله ان الله یقینا دې الله ذات لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء چې نشي پټې دې داغنا شي في الارض ولا في السماء نبذ مکان په اسمان کې عیسی علیه السلام انسانو نو چې موجودو نو ارث اور تخکارې د خپل وای وی الله چې کله د پدې خلکو کې موجودم نو كنتو انت الرقيب عليهم وهم ز پدې باندې نگهبان فلما توفيتني بس هر کله چې تا پوره باندې واغستلم نبي ما د پته نشته بیا په تنه نگهبان تا ته علم نه تا معلومات دي نو الله وی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الله ذات چې نه پټي کې داغه څه شي دو في الارض ولا في السماء نه پس مکان پاسمان کې وهو الذي ده الله هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دا بل اعتراض جواب دے اعتراض سو عیسی علیہ السلام ابن الله دے عیسی علیہ السلام الله دے الله په جواب کې مړه داس خبره مکه وا الله هغه ذات ته چا خلق له شکل ورکی عیسی علیہ السلام ته شکل ملاو دے چې چاته شکل ملاوي هغه الہ نشي کېدی عیسی علیہ السلام خوراک کی الله هغه ذات چې نخري هغه بل ورکی ته څنګه الہ منی هو الذي ده الله ذات يصوركم في الارحام چې شکلونه درکې تاسو پر رحمونه کې كيف يشاء چې څنګه وغواړي لا اله الا هو نشته ده بل شکلونه ور کولو والا نشته ده بل شکلونه والا الا هو مگر الله ده العزيز دا صفت الله العزيز چې هغه زور ور دي الحکیم او حکمتونه والا ده هو الذي ده الله ذات دا بل خبره او مسله ده هو الذي دي الله ذات انزل عليك الكتاب چرا لګلې پتا باندې کتاب منو آیات محکمات چې ځنې دا غنا آیاتونه محکم بس هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم تر دا ده پوری شو او د سوره ال عمران چې کوم خلاصه و نه چھوڑو هغه مونږ ویلا الله دې کوم نه زمونږ د لوستلو د خپل دربار قبول او منظور کړي ان شاء الله کو زندگی وا نو سبا کی وجه کرنے د بل آیات مشهور کو هو الذي نزل عليك الكتاب منه آیات محکمات ان الكتاب واخرى متشابهات نپائے کہ لگ وضاحت تناب ان شاء الله سبا کی اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رب اجعلني مقيم الصلاه ومنزله ربنا وتقبل دعاء یا الله چې موږ دا کم سبق په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله چې څومره زموږ ژوند دي او نا جوړ دي یا الله پاکه هغه له شفای کامله عاجله نصیب کړي الله چې دا کم زنانه ناسې په کورونو کې پای کې څوک بیماران د وجود په لحاظ سره په بل څه مرض باندې مبتلا دي الله تعالی ته علم دي الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي یا الله په جمعات کې نارینه ناس دي لږ ساعت د پاره ناس دي ډېر ساعت د پاره ناس دي چې کم پکې بیماران دي الله پاک شفا ورکړي چې کم روغ رمټ دي الله پاک هغه روغ موټ وساتي یا الله دا قران مونږ ته زده کې په دې باندې مونږ ته عمل کول آسان کې یا الله چې زموږ څومره ضرورتونه د دنیا او د آخرت اټول ضرورتونه الله پاک مونږ برابر کې پوره کې الله پاک مونږ ضرورتونه پوره کول کې انسانان ته محتاج کوي الله پاک مونږ د خپل خزانو د خپل ضرورتونه پوره کې یا الہ العالمین کله کله ملګری نارینو په زنانو کې هغه د سوال د دعا لپاره درخواست کی الله کوم کې پیژنو کې نه پیژنو الله خپل دی کو پر دی الله چې بیماران دي الله پاک ته ول شفا ورکړي الله چې چام درخواست کړي کو چانه دي کړي یا الله پاک دغه ضرورتونه ته معلوم دي ته ول پوره کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین